نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم. محترم مسلمانان و اوریدونکو یو څو خبرې د سپک نظرۍ متعلق تاسو ته کول غواړم. مسلمانان نن سبا پخکته روان دي. وجه د دې څه ده؟ د دې اصل وجه دقه ده چې مسلمانانو سپک نظري خپله کړې ده. که کافرو ته سړی سوچ وکړي کافر په ترقۍ باندې روان دی. وجه دقه ده چې کافر که هر څوک ولې نه وي د هرې قبیلې سره تعلق ولې نه لري خو کافر له د ترقۍ سوچ کوي. او مسلمانانو عوام څه کوي چې خواص علما کرام په نوم چې یادېږي هغوی سپک نظریه خپله کړې ده. په دغه وجه باندې مسلمانان پخکته روان دي. نو ګیله به د چا نه کوي؟ رونو قرآن کریم ته که سړی وګوري قرآن کریم وایي انما المؤمنون اخوه، تمام مؤمنان رونه دي. قرآن دا نه دی ویلي چې ګوجر خپل میانځ کې رونه دي یا پښتانه خپل میانځ کې رونه دي یا عربیان په خپل میانځ کې رونه دي. دا نور نه. یا یو تنظیم والا په خپل میانځ کې رونه دي لکه خلک چې وایي یاره دا زموږ تنظیمي ملګری دی، دا زموږ تنظیمي رور دی. نه، قرآن سره دا خبره مناسبت نه خوري. یا بل یو ډلې والا بل یو فریقي والا دا یو بل په میانځ کې رونه دي. نه، قرآن کریم ویلی دی انما المؤمنون اخوه، تمام مؤمنان چې ایمان راوړی وي مؤمن وي، هغه ګوجر وي که پښتون او دغه رنګې عربی وي که عجمی که هر څوک ولې نه وي د هر یوې قبیلې سره تعلق ولې نه لري خو چې ایمان راوړی دی دوی رونه ګرځېدلي دي. او بیا د علماو کار څه دی؟ علماو کار اتفاق راویستل دی په منځ د مسلمانانو کې، اتفاق راویستل دی د مؤمنانو په منځ کې چې کوم عالم د مسلمانانو په منځ کې د اتفاق سوچ نه لري او کوشش دغه وي چې یاره دا مؤمنان تس نس چې ټوکړې شي او په ډلو کې تقسیم کړی شي. لکه وایي خاص علماء کرام چې ځان ته د توحید او د سنت داعیان وي د داسې قسمه خلکو نه د قومیت بدبوزي چې داسې خبرې کوي چې یاره تاسو خو داسې خلکو سره مزه نه کوئ، داسې قسمه خلکو سره تاسو ناست ولاړه ګرځېدل را ګرځېدل دا خون نه کوي. غټانو خلکو سره ګرځئ، مالدار خلکو سره ګرځئ. دا د نن سبا زمانې هغه خلک چې د توحید او د سنت داعیان ځان ګڼي د هغوی دغه حالات دي. نورون الله غونې فکر وکړئ. د علماو کار دا نه و. علماو کار دا و چې د قومونو په منځ کې اتفاق راولي. زما خو دغه نظریه ده. زه وایم که ګوجر دی او که پښتون دا د قرآن کریم په رڼا کې رونه ګرځېدلي دي. دا به یو بل له ملاتړي کوي، یو بل به مضبوطوي. ګوجر به پښتون مضبوطوي، پښتون به ګوجر مضبوطوي، عربی به عجمي مضبوطوي، عجمي به عربی مضبوطوي. اله به کار رواني، مسلمانان به په ترقۍ باندې روانېږي. ګیله نه کوم چانه چې زه ګیلې کوم، ځان له په زوره محاذونه نه جوړوم. ګیلې د چانه نه کوم. ګیله خلک هغه خلکو نه کوي چې په هغو کې د ګیلو ځای چې چا کې د ګیلې ځای نه وي هغه نه به ګیله سړی څه وکړي. عالم سړی او داسې قسمه خبرې کول او عالمان داسې قسمه خبرې کوي د فلان کې قوم سره تعلق ساتي، د ځان وساتئ، د سره ګرځېدل پرېږدئ. یاره د فلان کې ژبه ده د ځان پرېږدئ، د نه تعلق کټ کئ. نه ګیلې نه کوم خو یو فکر تاسو ته ورکوم که دغه خبرو باندې ټینګ پاتې شوی نو ښه به ذلیل شئ، ښه به رسوا شئ. کنې سوچ وکئ څوک چې مدرسې چلی په دې علاقه کې زمونږ په دې علاقه کې که نیم فنډ د بل طرف نه راځي نو دا نیم فنډ به دغه مدرسو له د ګوجر قام د طرف نه راځي، ګوجر قام د طرف نه به راځي. دومره نمک حرامي چې د ګوجرو په فنډ باندې به مدرسې هم چلیږي. بیا ورپسې داسې قسمه خبرې کول رونو دا خبرې د هلاکت دي. دې نه بس کوئ. که بس مو نه کړل آینده انشاءالله چې څه قسمه خبره راځي هر قسمه خبرو ته مونږ تیار یو. بیا به ګیله نه کوئ. ګیلې به بیا تاسو کوئ، زه ګیلې نه کوم، چا نه ګیلې نه کوم، خو بیا به تاسو ګیلې کوئ. نو څوک چې دغه سپکې خبرې کوي هغه خلک په دې ویډیو کې زما مراد دي څوک چې داسې قسمه سپکې خبرې کوي. نو د سپکو خبرو نه زیاتي بس کوئ. مونږ ټول رونه یو. ها د چا نظریه به یو شان وي چا بل شان. زه د توحید او سنت دپاره پیدا یم او انشاءالله اشاعت د توحید او د سنت
دا به تر مرګه پورې کوم.